عزیزانو نو سمرګری وای فضائل اعمال کې حدیث ضعیف دي. څه حدیث پکې وای دا څه کنه لږ زور سره وای دا څه. نو عزیزانو د دې خبره تعلق علم سره نه جهل سره دی. سوچ دا خبره کوي په جهل کوي ځکه دوه درې خبرې بنیادی د علم حدیث کې ما درایه کې لیکلي دي حجت حدیث کې هم لیکلي دي. نو یو څو خبرې بنیادی د علم حدیث کې یو خدا چې څو پورې ته صحیح حدیث پیژنې نه نو حدیث ته ضعیف ویلی هم نشي. اشیاء یعرفو بضده او الاشیاء تعرفو بازدادها. نو ته صحیح نه پیژنې حدیث ته ضعیف څنګه وای؟ خبر ذهن کې راځي کنه راځي؟ یوا نو ما ووی چې اوس ته تعریف د حدیث صحیح کولی شي نو چاله ورځي هم نه صحیح. نو ما چې ته حدیث صحیح پیژنې نه نو یو حدیث ته ضعیف څنګه وای؟ وای فلانی ویلی دي نو ما بل فلانی ویلی چې دا صحیح دی. ځکه دا خو د تحقیق مسله ده. یعنی حدیث صحیح دی یا غلط دی دا په نس کې راغلی دي. وای لږ توضیح وای. اجتهاد د محدثینو په اجتهاد باندې چا ویلی دا حدیث صحیح دی او چا ویلی دی دا ضعیف دی. دا دویمه خبره. او دریم دی وجنه بلا ډېر حدیث دي امام بخاری په نسبت باندې صحیح دي امام مسلم په نسبت باندې صحیح نه دي. ځکه امام مسلم رحمت الله علیه هغه وایي چې زه هغه صحاح په خپل حدیث کې نقل کوم چې ائمه اربعه په هغې باندې اجماع کړي. چا پې کړي؟ اربعه اصطلاح دا خو دومره مشهوره د ائمه اربعه د فقه په حواله امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعي او امام احمد ابن کله یو خبره داسې شهرت شي نو بس خو چې دغه لفظ وای نه متبادر ذهن ته دغه تصوري یعنی که د اوی میدان د حدیث کې هم ائمه اربعه نو څه به وای؟ امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعي احمد ابن حنبل. مرګري زه په فقه کې نیم زه په څه کې میدان د حدیث کې زه د میدان د حدیث ائمه اربعه لکه شیخین اصطلاح د شیخین اصطلاح اوس دا په مختلفو فنونو کې مختلف ده چې شیخین د صحابه ذکر شي ابو بکر و عمر ته مراد دي. څوک ته مراد دي؟ ابو بکر و عمر ته مراد دي. چې شیخین د محدثینو ذکر شي بخاری او مسلم ته مراد دي. چې شیخین د فقه حنیفی ذکر شي نو امام ابو حنیفه او قاضی ابو یوسف ته مراد دي. چې د منطق او فلسفه ذکر شي نو شیخ ابو نصر فارابی او ابو علی ابن سینا ته مراد دي. نو لومبی خو به دا پته لګی چې ته یې کم کلاس کې نو چې کم کلاس کې نه د هغې خبره وکې. نو امام مسلم رحمت الله علیه اوس کوم خلک چې حدیث کې ډېر تین تیره کوي اخوا دېخوا ورته امام مسلم په نسبت باندې د ائمه اربعه څوک دي چې په اتفاق یې کړی دی؟ مولوي سعید ټلیفون کیجیے ائمه اربعه علم حدیث کې ائمه اربعه چې امام مسلم وایي ما هغه حدیث نقل کړی صحیح کې چې کوم د ائمه اربعه متفقه دی نه هغوی په صحت باندې اتفاق کړی دی. نو ما ورته وایم دا صراف د حدیثو دي. څوک دي؟ صراف او نقاد د حدیثو دي. کرایټیرین وایي ورته معیار دی په دی باندې د حدیث مرتبه پیژندی شي. یعنی دا خبره لفظ ځان سره یاد ساتئ په دی باندې څه پیژندی شي د حدیث. ځکه عزیزانو مونږ صحیح او ضعیف په دې علم حدیث کې داسې استعمالو لکه دا صحیح چې حدیث وي او ضعیف حدیث نه. دا داسې ده لکه یو سړی تبې نیولي 104 درجې تبې وي 104 درجې تبې وي او بل سړی ټیک ټاک وي 98.4 وي. نو د دې بیمارۍ د وجې چې هغه پاسېدی نه شي د دې تبې د وجې چې هغه پاسېدی نه شي ضعف او کمزوري راغلی ده نو د صحتمند ته ووایي چې دا انسان دی او دا چې تبې نیولی دا انسان نه دی. یا یو سړی هغه فالج والی دی خدای مکه الله دې ټول بچ ساتي نو د هغه یو طرف مفلوج دی او بل سړی چاقو چوبند دی. نو تا ته دا حق شته چې د چاقو چوبند ته انسان ووایي او دا بل د انسانیت د میدان وباسي لږ زور سره. نو خو صرف دا به وایي چې دا صحتمند دی او دی بیمار دی. نو بیمار سره موږ څه کوو دي سین ته غورځو بیا علاج ته رسو علاج ولا کوو. یعنی معنا دا ده چې هغه بوسټ کوو څه تایید ولا پیدا کوو. یعنی بیماری علاج څه شی دی؟ تایید پیدا کوو تایید ولا پیدا کوو. صحیح. نو دغه رنګې مسله د علم حدیث هم ده. علم ما وی مرګري ته فرق نه کوي په حدیث ضعیف کې او په موضوعي کلام کې.
اگرچه موضوع باندې تجوزن او مجازن اطلاق د حدیث کوي علماء کرام چې کله اقسام د حدیثو خی خو ما مرګورو ته دا مجازن په اطلاق ته موضوع حدیث وینا موضوع حدیث وینا خو بار تقدیر مجازن په مونږه اطلاق کو ځکه په علم حدیث کې فار اکیډمیک پرپس د تعلیمي مقصد د پاره مونږه انواع د حدیث ذکر کوو مونږ یو حدیث ته صحیح یو حدیث ته ضعیف یو حدیث ته موضوع نو موضوع سره حدیث دینا هغه چې خبره جوړه کړې ده علامه مقدسی هغه کتاب لیکل دی علامه قاری هغه کتاب لیکل دی علامه مقدسی لیکل دی تذکرۃ الموضوعات څه لیکل تاسو سره شته کنيشته علامه مقدسی لیکل دی تذکرۃ الموضوعات او علامه قاری لیکل دی مجموعه موضوعات کبیر مجموعه موضوعات کبیر عام طور مشهور په المجموعه باندې وقال علي القاري في المجموعه چې مجموعه کې امام علي قاری هغه د حدیث متعلق دا خبره دا کرټکس دي دا څه دي موږ ورته کرټکس وایو دا صراف دي دا نقاد دي په خوا به کرنسي دا د میټل جوړوه څه به جوړوه اوس هم شته که نشته ختمېدو والا ده نه اوس 5 روپۍ ده صحیح سکه ده که نه زه هم که نه میټل نه جوړه ده میټل نه اوس پخوا دا خو به د سرو او د سپینو نه کرنسي جوړېده څه نه به جوړېده دینار به د سرو او درهم به د سپینو زرو ماهرین به په دې پوهېده چې دا سره صحیح دي دا سپین صحیح دي نو هغوی به په محق باندې څه باندې محق پېژنې که نه کسوټی ته وایي کسوټی ته وایي یو کاڼی هغه د زرګرانو سره یي هغوی چې په داسې سره راکاږي هغه کرښې ته وګوري نو هغوی وایي دا کوټ بنګار دي یا په دې کې خلط ملط نشته دا د فن خبره ده دا د مهارت خبره ده خو ډیر ماهرین هغوی به دې کسوټۍ ته هم محتاج نه و هغوی به داسې هغه روپۍ یا هغه دینار هغه په نوک کېښوده او داسې به ټنګ نو ټنګ ته به یې غوږ کېښوده ټنګ نه یې معلومه کړه دا صحیح ده او دا غلطه ده په ټنګ باندې ډېر کار کېږي تاسو عروض او قوافي ویلي دي که نه هم دي ویلي وایې که نه اوس څوک نه وایي ما کتاب ولیکه پرې عروضو کې د سواد د علماو تقاضا وه نو ما کتاب پې ولیکه نو مولوي بشیر صاحب ویجي هغه ما کار پې وکړ ما یې ته راوړه چې زه کاپي وګورم چې صحیح دی کړی دی نو درته به هم چې چاپ یې کړه نو ما پې کتاب ولیکه په څه باندې په عروض او په قوافي باندې ما هلته لیکلي دي ما عروض او قوافي تمهید کې مې لیکلي دي ما د دې واضع د امام خلیل نحوي عالم خو پېژنې صحیح خلیل او احمد چې څوک نه پېژني نه خو بیا ګډوډ دی نو ما امام خلیل دا د عروض او د قوافیو بانی دی دا سره بانی فاونډر دی اوس د چې عروض او قوافیو اوزان وضع کول د شعر دپاره نو دی به لوارانو بازار ته ته چېرته به ته د لوارانو بازار ته نو لواران خو اوسپنې ټکوي مختلف اوازونه وځي او کله اوسپنه داسې په اوسپنه وغورځوي نو د هغې نه ځان له احساس شروع شي د دا ټول عروض او قوافي د لوارانو دوکانونو کې زده کړي دي صحیح یعنی هغه اوسپنه به وغورځېده نو هغې به ټینګ ټنګ ټینګ رنګ صحیح نو امام خلیل به شروع کړه مفاعیل 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 بس یو وزن به یې تراویست الاوزان ثمانیه زر به یې ولیکل صحیح شو او لوار ته به یې جزاک الله یو مسله ته خو پوره یم ابو حنیفه مجتهد چې دا اوسپنه به وغورځوله ځکه چې وزن راووته تاسو په دې خبرو پوهېږئ نه پوهېږئ ما سره ډېرې ناشنا نکتې په تفسیر کې په حدیث کې په فقه کې په نحوه کې په صرف کې په بیان کې په بدیع کې عروض کې قوافي کې منطق کې فلسفه کې اصول فقه کې اصول نو ما ته چا ویې ته دا نکتې چېرته نه راوباسې ما ټرمپ سره دوره کړې ده کریش کورس مې ما ټرمپ سره کړی دی هلته دیره دی د پاره یم چې هغه نه څه زده کړم